بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. زما دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیر عفتناکي او پاک دامن خويندې او میندې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر درس تاسو اورئ چې په دې کې منګه د سورة آل عمران یوسل او یو کم اتیا 179 آیتونه مبارک دا غیر لفظي ترجمه دا مخکې درسونو کې کړي. نننې زمونږ درس دی د سورة آل عمران 180 نمبر آیت مبارکه نه. د دې آیتونو مبارکه او زه اول لفظي ترجمه کوم، دا غې نه بعد بیا راځو د دې تفسیر او د دې وضاحت طرف. الله رب العالمین فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون، او ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلون چې بخل کوي بما فاغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله رب العالمین من فضله د خپل مهربانۍ نه. ولا يحسبن الذين يبخلون دې باره کې یو قول دی کې د ابن مسعود او د ابو هريره رضی الله عنه دی او د ابن عباس رضی الله عنه، اوی وی انها نزلت فی الذین یبخلون ان یؤدوا زکاة اموالهم. د دې بخل نه مراد هغه دی چې څوک فرض زکات نه ورکوي، نو ګمان دې نه کوي هغه کسان یبخلون چې بخل کوي فرض زکات نه ورکوي بما آتاهم الله من فضله. او دویم قول په دې کې د ابن عطیه هغه د ابن عباس نه نقل کوي او ابن جریج د مجاهد نه نقل کوي او امام زجاج رحمه الله ول ترجیح ورکړي دی وی انها نزلت فی الاخبار الذين كتموا صفة النبي صلی الله علیه وسلم ونبوته. وی هغه خلک چې پیغمبر علیه السلام صفتونه پټوي نو دا هم بخل کوي کنه، بخیلان دي چې پیغمبر علیه السلام صفات پټوي او دا مرض په دې يهوديانو کې. هو خیر لهم چې ګنې دا به غوره د دوی دپاره، بل هو شر لهم بلکې دا ډېر بد دی د دوی دپاره. دوی دا ګمان نه کوي چې دا دوی دپاره غوره دی. وی لا يحسبن الباخلون البخل هو خیر لهم. امام فرار رحمه الله وی دا بخل کوون کی دی پر خپل بخل باندې دا ګمان نه کوي چې دا دی دپاره غوره دی. هو خیر لهم دی هو کی اشاره ده، وی هو اشاره الى البخل نو وليس مذکورا دا مشار الیه وی د دې لپاره ذکر نه ده، ولکنه مدلول علیه یبخلون خو هغې باندې دلالت دا یبخلون کوي. نو هو دا بخل د دوی خیر لهم چې دا غوره دی د دوی دپاره، بل هو شر لهم بلکې دا ډېر بد دی د دوی دپاره.
سیطوقون زر دی چې په غاړه کې به واچولی شي دوی ته ما هغه مال بخیلو به چې دوی بخل کړی په هغې باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت. نو دا به ورته په دې سیطوقون ما بخیلو به یوم القیامه. او دې باره کې د ابن مسعود رضی الله عنه یو روایت دی چې ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله الا مسل له يوم القيامة شجاع اقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوق في عنقه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا مذهب ابن مسعود ومقاتل. ابن مسعود رضی الله عنه وی کم یو کس چې د خپل مال نه زکات نه ورکوي نو دغه مال بیا د قیامت په ورځ باندې دی نه یو مار جوړ شي او د ډېر زهریله کېدو د وجې نه به پې ویښته نه اقرع ګنجی به دی به د هغې نه تښتي او دا مار بیا ورپسې تر دې چې د غاړې نه بیا راتاو شي. او بل یو روایت کې دي چې دله به په دې تندي او په دې سر باندې ټکونه ورکوي او ورته به وایي چې ستا مال یم انا مالک. او یو دویم قول په دې کې د مجاهد نه منصور نقل کړی دی او دغه رنګې د ابراهیم نخعی وی انه یجعل طوقا من نار دته به یو طوق په د اور په دې غاړه کې واچولی شي. او بل قول پکې دی چې یلزم اعناقهم اسمه. ابن قتیبه وی چې دا کومه ګناه ده نو هغه بیا د سټ نه راتاو شي ورپسې به شي. نو ما بخیلو به یوم القیامه. ولله خاص د الله رب العالمین د پاره میراث السماوات والارض میراث د اسمانونو د ځمکې دی. میراث څه ته وایي؟ اخري پاتې کېدل. ځمکه او اسمانونه د هر څه په اخره کې الله ته پاتې شي. والله بما تعملون خبیر. الله رب العالمین ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. ابن عباس رضی الله عنه وی یموت اهل السماوات و اهل الارض. ملائک بم ټول وفات شي او په دې ځمکه کې چې څومره مخلوق دی د انسانان دي او که پیریان دي او که دې نه علاوه دي دا بم ټول مړه شي. او ویبقى رب العالمین او باقی به پاتې شي رب العالمین الله به باقی پاتې شي. نو ولله میراث د الله دی او الله ته به پاتې شي مخکې د الله. او میراث څه ته ویلی کېږي؟ وی فلما مات الخلق وانفرد عز وجل صار ذلك له وراثة. چې کله دا ټول مخلوق ختم شي والله رب العالمین یوازې پاتې شي نو دا هر څه به هغه ته په میراث کې پاتې شي. والله بما تعملون خبیر. الله رب العالمین ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. نو دې حساب بس الله کوي. لقد سمع الله قول الذین یقینا واورید الله رب العالمین وینا د هغه کسانو قالو چې هغوی ویل ان الله فقیر بشک الله پاک محتاج دی ونحن اغنیاء او موږ مالدار یو. داسې کسانو دا خبره کړې وروسته وضاحت کو او په دې په شان نزول کې هغه د مفسرینو ذکر کړي دي نو هغه به انشاءالله وروسته شان نزول کې بیان کو. د یهودو کې څه کسانو دا خبره کړې ویل الله غریب دی او موږ مالدار یو او دا ډېره بده خبره کړې وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یوه ګرمه توده څپېړه ایستې وه په دې باندې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم خو د ګستاخۍ الفاظ دا د برداشت نه باري. ان الله فقیر دا خبره چا کړې وه؟ نو یو قول په دې کې ابن عباس او مقاتل نه نقل دی او دا هغه خلک دی چې ګورې دا د قرآن تفسیر دوی کړی دی په هغه زمانه کې او صحابي دی. هغه وایي چې انه فنحاس ابن عازوره الیهودي. فنحاس ابن عازوره دا یو یهودي هغه دا خبره کړې وه. او حسن بصری رحمه الله او قتاده وایي چې حیی ابن اخطب دا یو یهودي دی هغه کړی وه. او دریم قول په دې کې د مجاهد دی هغه وایي چې ان جماعة من اليهود قالوه. یو ډلې د یهودو دا خبره کړې وه چې ان الله فقیر ونحن اغنیا. او ویل چې لما یستقرضنا وهو غنی
هغه زمونږ نه ولې قرض غواړي، هغه خو ښه غني ذات دی. او څلورم قول هغه د وایي دا چې دی نباش ابن عمر دا یو یهودي دی، وایي هغه دا خبره کړې وه. دا یو څلور قوله دي پکې، درې خو په خاص نومونه او څلورم دا چې یو غټ جماعت و هغوی ټولو دا ویلي. نو ان الله فقیر ونحن اغنیا سنکتب ما قالوا، الله وایي زه دی چې موږ به ولیکو هغه چې دوی وایي. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، او وجل د دوی پیغمبرانو له. سنکتب ما قالوا معنا سنحفظ علیهم ما قالوا. ابن عباس رضی الله عنه وایي زر دی چې موږ به محفوظ کو په دوی باندې هغه خبرې چې دوی کمې کوي، نو دا موږ محفوظ کو. یا دویم قول د مقاتل دی چې سنأمر الحفظة بکتابته، چې موږ به حکم وکړو ملایکو ته چې محفوظ کوي په لیکلو باندې دوی دا خبرې. او وقتلهم الانبیاء معنا دا ده چې ونکتب ذلک، دا به موږ ولیکو. اوس په دې ځای کې بیا یو سوال راځي، خو هغه به بیا وروسته مو ووایو چې هذا القائل لم يقتل نبیا قط، وایي دا خبره چې الله رب العالمین کوي نو دا موجوده یهودیان دي خو پیغمبران نه دي وجلي. وایي انه رضی بفعل متقدمیه لذلک، نو مخکینو چې کله پیغمبران وجلي دي دا رستنی پې رضا دي، نو دې وضاحت رستو کو. نو ویقتلون النبیین وقتلهم الانبیاء، او وجل د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق په ناحقه باندې، په ناحقه باندې پیغمبران وجلي دي. ونقول الله وایي موږ ورته ووایو چې وسکئ، ونقول ذوقوا وسکئ عذاب الحریق، عذاب سوځونکې عذاب دا وسکئ. ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم. الله وایي دا عذاب ذالک، وی ذالک کی اشارة الى العذاب والذی قدمت ایدیهم الکفر والخطایا، دی کی اشاره د عذاب ته او هغه چې دوی مخکې لیږلي د دوی لاسونو کم بد اعمالي کړي، چې د دوی کفر دی او د دوی ګناهونه دي، خطاګانې دي. نو ذالک الله وی دا عذاب بما په وجه د هغه عمل دی قدمت ایدیکم چې مخکې لیږلی لاسونو ستاسو، قدمت ایدیکم. وان الله او بشک الله رب العالمین لیس ندی بالظلام هیڅ قسم ظلم کون کې للعبید په بندگانو باندې، الله رب العالمین په بندگانو باندې هیڅ قسمه ظلم نه کوي. دا د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه او لفظي وضاحتو. ولا يحسبن الذين يبخلون، په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین دی بخیلانو له زجر ورکوي، زورنه ولا ورکوي، رټنه ولا ورکوي، چې د الله رب العالمین په لاره کې څوک مال نه لګوي. د الله په لاره کې مال صحابه به لګاو، دا مال لګول دا یو ډېر ضروري څیز دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي سوره توبه کې به دا راشي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، الله پاک د مؤمنانو نه دوی مالونه مغستی دي او د دوی نفسونه مغستی دي او د دې په بدله کې به الله جنت ورکوي. نو مال الله دنیا کې قبلی، خو که فرض که مرګ راغی نو که بیا دا ټوله دنیا د سرو زرو کې الله یې درنه بیا نه اخلي، کې دې هم نه شي، خو که بالفرض داسې وشي او دلته که ته یو 100 روپۍ ورکې، یو 1000 روپۍ ورکې، یو 10,000 ورکې، یو 1,00,000 ورکې، نو دا درنه الله په لکونو په کروڑونو باندې بغیر حساب درنه الله قبلی. په دې کې رد دی په منافقانو یهودیانو باندې. اوس ګوره د بدر د غزا او د احد د غزا مخکې ذکر وشو، نو په دې کې مال لګولو ته سخت ضرورت، او دا ضرورت په هره غزا کې، ځکه مسلمانان مالی لحاظ سره کمزوري او دا په د یهودیانو منافقانو دواړو باندې لازم و چې مال به لګوي، دوی باندې مال لګول دا لازم و. هغوی به بخل کاو، یهود هم مال نه لګاو، منافقان هم مال نه لګاو. نو په دې کې الله رب العالمین دې دواړو ته زجر ورکوي چې چام چې په کم مال باندې بخل کړی نو دغه مال بیا د قیامت په ورځ باندې په اوږو باندې پروت وي او را روان وي،
او دا مال بیا د مار په شانتې د راتاو شوی په دې اوږو په دې غاړه باندې. بل دا دی چې په دې آیت مبارکه کې مخکې الخبیث من الطیب د هغې بیان دی چې دا د الله رب العالمین د امتحان یو طریقه ده چې ناپاکه د پاک نه جدا کوي په دې طریقه باندې چې الله رب العالمین د انفاق د مال د لګولو امر وکړي. نو په دې پته ولګي چې څوک مؤمن دی او څوک منافق. ځکه حدیث کې راغلي والصدقة برهان، صدقه چې ده نو دا ډېر ښکاره دلیل دی د یو سړي په ایمان باندې چې کم سړی د الله په دین باندې مال لګوي نو پوه شه چې د کې ایمان شته. ځکه دا مال لګول ګوره یو کس به په ځان باندې به لوږه او تنده تېره کي او هغه به د خپلو پیسو نه بچت وکړي، د خپلې خرچې نه دا بچت وکړي. دا څومره یو دغه خبره ده. په ځان لوږه او تنده او خپل خواهشات نه پوره کوي، خپل کپړه پیزار د دې څیزونو نه به لږې لږې پیسې راوباسي او دا بیا د الله په دین باندې لګوي. اکثر داسې چې ډېرې زنانۍ هغه راغلي ډاکټر له کلینیک او دوایي دپاره چې کمې روپۍ راوړي د دوایي دپاره نو د هغې نه 500 او 1000 روپۍ راوالي یاره جي دا مدرسه کې تاسو ولګوئ. حیران به شي د دې خلکو د ایمانونو ته. دا ښکاره نښه ده چې دا د دوی ایمان شته چې دا پیسې رالي او دا د الله په دین باندې لګوي. نو دا ډېر ګران کار دی. یو کس دی دیاړي به یې کړي ټوله ورځ ټاټکۍ چلی، یو کس به یې ټوله ورځ په بازار کې پیاز او ټماټر به خرڅوي، یو کس به ټوله ورځ په دوکان کې ناستي، زمیندار به د شپې او د ورځې په پټي کې خپله خوله ایستي او چې کومه ګټه راشي کومې پیسې په نتیجه کې راشي نو هغه راوړي او د هغې نه پیسې راوالي او راشي په مدرسه کې ورکړي، په جومات کې ورکړي. نو حدیث کې راغلي والصدقة برهان، پوه شه چې دې سړي کې ایمان شته. منافقانو ته به دا تاوان ښکاره کېدو. نور مؤمن چې هغه بس په دې مطمئن شي چې دقه راله جمع شوې او د حقیقت هم داسې دی په دقه مې ګټه وکړه. نو الله رب العالمین د ناپاکه او د پاک د دې د جدا کولو یو طریقه دا ده چې په انفاق باندې امر کوي. نو په دې باندې بیا معلوم شي چې څوک مؤمن دی او څوک منافق. څوک د مال سره مینه کوي او څوک د الله سره مینه کوي. دا مال چې څوک د الله دپاره ولګوي نو د الله سره مینه. نو مخکې تیزی ورکولو په جهاد باندې اوس الله تیزی ورکوي چې د الله په لاره کې خپل مال ولګوي. الذین یبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون. یبخلون د بخل تشریح دا مخکې منګه کړې ده. اوس چې په کومو کارونو باندې انسان د بخل نه خلاصیږي نو هغه کارونه کول پکار دي. یو دا دی چې اوس بخل څه ته وایي؟ په یو سړي باندې یو څیز واجب دی او دی هغه نه ورکوي، لازم دی چې دی خپل مال هغې کې ورکړي او نه یې ورکوي، دې ته بخل وایي. یو کس دی ده ته د خپل ځان باندې مال لګولو ضرورت دی، په ځان باندې مال نه لګوي. ډېر خلک دي داسې په معاشره کې په خپلو خپلوانو باندې مال نه لګوي، مطلب په خپله ښځه باندې، په خپلو بچو باندې، په مور او پلار باندې د سره به ښه ورسره وي خو په هغوی باندې نه لګوي، خرچه وله نه ورکوي او یا زکات نه ورکوي نو دا هم بخل دی. یو کس دی وږی دی او عاجزه دی او مجبوره دی او راګیر دی او دی هغه له خوراک نه ورکوي نو دا هم بخل دی. میلمه راشي او دی په میلمه باندې خرچه نه کوي، میلمه ساسې چل ول وکړي نو دا هم بخل دی. سوال کوونکی راشي سوال تې وکړي او دی هغه له هم څه نه ورکوي نو دا هم بخل دی. خو بهرحال دلته د یبخلون نه څه مراد دی؟ نو مخکې ما وویله د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل لی وی دې نه مراد یهودیان دي چې الله رب العالمین ورله د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د صفاتو علم ورکړی و، د هغه د نبوت علم یې وله ورکړی و او هغوی دا پټه او بخل یې پکې کو، تحریفات یې پکې کول. د ابن مسعود رضی الله عنه قول هم موږ ذکر کړو وی دې نه مراد هغه خلک دی چې هغوی فرض زکات نه ورکوي، بخل کوي. او امام بخاري رحمه الله دا رای غوره کړې ده.
خو آیت مبارکه ګوره ټولو ته عام دی چې څوک هم بخل کوي هو شر لهم الله وی دا ورله عذاب دی عذاب دا ورله ډېر بد شی دی څه ښه شی نه دی چې دوی دا کم بخل کوي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه طوق چې دی طوق سیطوقون دا د توقن نه دی دا غاړه کې چې خلک کم سیز اچي امیل وغیره دا د هغې دپاره استعمالیږي طوق یا غاړه کې بل یو شی اچول هر څه چې غاړه کې واچولی شي پړی اچول بل څه اچول او زنانه عموما د غاړه کې د سرو زرو د سپینو زرو هارونه اچي نو هغې ته هم طوق ویلی کېږي نو د دوی د مال چې دوی پې بخل کړی دا بیا د غاړې هار جوړ شي او بیا دا کنایه ګرځېدلې ده د بخیل نه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې مال نه به مار جوړ شي او د دې ډېرو زهرو د تیزوالي د وجې نه به ګنجی او د وسکې په شانتې دوه سترګې به یي د وسکو په شان او دا به د ده د خولې دا وښکي راکاږي په دې باندې به چکونه لګوي ورته به وایي زه ستا مال یم او ستا خزانه یم دا حدیث امام بخاري نقل کړی او که دې نه د دې بخل نه د علم بخل واغستی شي نو الله رب العالمین به له دغه بخل نه مار جوړ کړي او د قیامت په ورځ بیا د مار په شکل راولي او د ده د غاړې نه به تاو شي په دې سر باندې به ټکونه ورکوي په مخ او په تندي باندې او بل حدیث کې راغلی دی چې چا سره علم او څوک ترې تپوس وکړي د یو مسئلې او دی نه بیانوي نو الجم یوم القیامة بلجام من النار دته به الله رب العالمین د اور واګې واچوي ولله میراث السماوات والارض مخکې یو خبره بیان شوه چې کم خلک بخل کوي د قیامت په ورځ باندې به دغه بخل غاړه کې واچولی شي د هغې وضاحت منګه وکړو ولله میراث السماوات والارض اوس دلته دا خبره بیانوي چې دا مالونه خو هسې الله ته پاتې دي او خالی لاسونه به ترې روانې نو چې سار له د دنیا نه ځې صرف کفن کې به ځې دا مال دولت هر څه به پاتې دا بیا د بل چا شي دې وجې نه علی رضی الله عنه چې به کله مقبرې ته لاړ نو هلته بیا د قبرونو ته بیا یو څو خبرې وکړې وایي اموالکم قسمت ستاسو هغه مالونه تقسیم شو لږ لږ شو د یو او د بل کاغذونو کې هغوی پسې واوړي ستا نوم تې بیخي ختم شي دا بیبیانې کمې پاتې شي دا هم بل چا څه نکاح باندې شي نو د ده نه هم ستا نوم کټ شو د مرګ سره د دنیا هغه تعلق مکمل ختم شي کورونه چې یي نو په هغې کې هم بیا نور خلک اوسېږي خبره ختمه شي هغه بچو نه او دغه نه هم بیا څه وخت پس داسې شي په یر باندې حساب شي کسې تذکرې راشي ټیکي که نه نو په یر حساب شي نو بس دا هر څه الله ته پاتې کېدونکي دغه بچي هم بیا بله ورځ مړه شي هم دا پټي او دا کورونه او ځمکې به یو دا خلک راځي او ځي راځي او ځي آخره کې به د الله رب العالمین ته پاتې شي نو الله رب العالمین فرمایي چې ګوره دا هر څه هسې الله ته پاتې دي او د دې اصل مالک الله دی نو ته ولې په دې کې بخل کې تاسو له دا هر څه الله درکړي دي د دې هسې مثال دی لکه یو مالک دی او نوکر له لکونه روپۍ ورکړي او بیا دې نوکر ته وایي چې هلکه د دې نه دومره پیسې غریبانانو له ورک هغه وایي چې نه ورکو مسله ورکو غریبانان به خپل کار کوي بیا دا ختمیږي نو هلکه ستا خو نه دي د مالک دي نو ولې نه لګیا دقه شانتې نن سبا موږ دې دنیا کې داسې یو یا ورته هغه مالک ووایي چې هغه غریبانانو له ورک هغه جومات کې ورک هغه مدرسه کې ورک په نورو ځینو باندې ولګوه او دی وایي چې نه نو د انسانانو مثال دغه شانتې دی نو دا ملک دی د الله رب العالمین او د یو څو ورځو دپاره د انسانانو له ورکړی دی نو ولې پې بخل کوئ او دا به راشي په سورې حدید کې وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه سورې حدید ګوره ټول په دې باندې دی چې تاسو د الله په لاره کې خپل مال ولګوئ ټول هغې کې ناشنا ناشنا وجې راوړي ولې مال د الله لاره کې ولګیا ګڼې وجې هلته ذکر کړي ډېرې ښایسته الله وایي مال ولګوئ د هغې نه چې موږ ګرځولي تاسو په هغې باندې خلیفګان هم د هغې جوړ کړي نایبان نو دا هر څه د الله دي موږ پیاسې نوکران شانته کیو او دویمه معنی د دې دا ده چې آخره زمانه کې به اسمانونو او ځمکې والا ټول مخلوق پناه شي
د هیڅ چا ملکیت دا به پاتې نشي. نو دا هر څه به د خلکو نه پاتې شي او د مالک به څوک د دې مالک به الله رب العالمین. لکه مخکې منګه په دې باندې د ابن عباس رضی الله عنه قول پیش کو چې دا هر څه به ختم شي. یموت اهل السماوات و اهل الارض ويبقى رب العالمین، او رب العالمین به پاتې شي. او فلما مات الخلق وانفرد عز وجل صار ذلك له وراثة. دا مخلوق به ټول ختم شي، دا هر څه به الله رب العالمین ته پاتې کی. والله بما تعملون خبیر. الله رب العالمین ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. او دا یو حدیث کې راغلی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا خپل مال د دې حفاظت په خپل ژوند وکئ. حفاظت یې دا دی چې دا تا په صحیح ځای کې ولګاو. د آخرت دپاره د صدقه کو، یو مدرسې ته لاړ، یو جومات ته لاړ، دا تاله جمع شو. نو په خپل ژوند وایي هسې نه چې سبا در باندې مرګ راشي او ته وایې چې دا دومره پلانکي له ورکړه او دومره پلانکي له، نو دا خو هسې هم بیا پلانکي ته روان دی. که ته بیا ووایې او که ونه وایې، نو په ژوند باندې د دې غم وکړه. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اوس دا بله رکو شروع شوه، په دې کې الله رب العالمین د یهودیانو خباستونه به بیان کړي په دې ټوله رکو کې. نو هغه وروستو راځي، هغه به انشاءالله بیانم کو. او په دې کې د یهودیانو د بدو صفاتو بیان الله رب العالمین کوي چې دا هغه خلک دی چې په تاسو باندې دا شته کار خرابوي او په دې کې هم تاسو ته دوی رکاوټونه اچوي. نو الله وایي شریان دي ویې پیژنئ. نو ګوره دوی یو خدا خبره کوي چې الله رب العالمین محتاجه دی، فقیر ورته ویلی دی. او دویم دا ده چې دوی پیغمبران وجلی دي او د دروغو بانې کوي. الله نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکله النار. بله دا ده چې د دنیا دپاره دوی حق پټوي. او بله دا ده چې دوی کې یو بل مرض دا دی چې دوی د هدایت په لاره نځي او خلکو ته ځان داسې ښیي چې موږ خو ډېر سخت هدایت والا یو. الله وایي دا خلک زما د عذابونو نه نشي خلاصېدی. د دې آیت مبارکه شان نزول دې کې یو حدیث دی چې دا حدیث مختلفو کتابونو دا ذکر کړی دی چې دا ابن کثیر بغوی د محمد ابن اسحاق او هغوی په خپلو سندونو باندې د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی. علامه طبري رحمه الله ابن جریر رحمه الله په تفسیر طبري کې هغه هم د ابن عباس رضی الله عنه په روایت باندې نقل کړی دی. او د دې دا تخریج په دې زاد المسیر کې شوی دی. وی ان ابا بکر الصدیق رضی الله عنه دخل بیت مدراس الیهود. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ د یهودیانو بیت المدراس د هغې مدرسې ته ننوتو. نو هغه ځای کې ډېر یهودیان راجمع دي او دا کار به عمر رضی الله عنه هم کاو. کله کله به د یهودو د مدرسې ته ورغی. نو وی موندل اجتمعوا علی رجل منه اسمه فنحاس. نو یو سړي ته راغونډ شوي دي چې د هغه فنحاس ابن عازوره د هغه نوم دی او دا د هغوی یو عالم او حبر بیا ورته وی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته دعوت ورکړو، ورته وی ویحک یا فنحاس اتق الله و اسلم. وی خوار شي د الله نه ویریږه او غاړه کې د ایمان راوړه. او بیا ورته وی فوالله انک لتعلم ان محمدا رسول الله. قسم په الله وی تا ته ښه پته ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. دا یې ورته وویل او دا د الله د طرف نه تاسو ته حق راوړی دی او دا په تورات او انجیل کې لیکلی شوي تاسو ته باندې. نو فآمن وصدق واقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب. دا یې ورته وویل چې ایمان راوړه او تصدیق وکړه او قرض ورکړه الله رب العالمین له قرض حسن، نو تا به الله جنت ته داخل کړي او تاله به ډبل اجر درکړي. نو ګوره دلته ورته وایي واقرض الله قرضا حسنا. نو د مال د لګولو دعوت یې وله ورکړو
د الله په لاره کې مال ولګئ. نو پنحاس ورته وویله وی ابوبکر وی ته دا ګمان کې والله یا ابابکر ما بنا الی الله من فقر، که ستا دا وینا وی حقی نو بیا خو الله رب العالمین فقیر دی، موږ نه قرض غواړي، او قرض خو یو محتاجه کس غواړي، نو دا خو محتاجه دی. وانه الینا لفقیر ولو کان غنیا عنا ما استقرضنا، نو که چېرته دی مالدار وی او محتاجه نه وی نو بیا به زموږ نه قرض نه غوښتې. دا اوس د کفر خبره وه چې ده وکړه. نو په غضب ابوبکر وضرب وجه فنحاس ضربة شدیده، په دې کې ابوبکر غوسه شو، د پنحاس دا مخ یې وواو، خو ډېر سخت ګزار یې وله ورکو، د غوسې څپېړه وه توده ګرمه، سم یې برابر کړو. او بیا ورته وی والله للعهد الذي بیننا لضربت عنقک، وی زما دې په الله قسمی که زمونږ او ستاسو په منځ کې معاهده نه وی نو توره مې راغسته او دا سر مې در نه کټ کاو، دا سټ مې در لواو. نو فنحاس یشکو فذهب فنحاس یشکو الی النبی صلی الله علیه وسلم واخبره ابو بکر بما قال. نو فجحد فنحاس، راغی پنحاس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته شکایت شروع کو، پیغمبر علیه السلام ته فریاد شروع کو چې ګوره ابوبکر زموږ مدرسې ته راغی، ولته را باندې لاس اوچت کو، زموږ په ځای کې زموږ په مدرسه کې په موږ باندې لاس اوچتوي. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبره وکړه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې ابوبکر هم دغلته راغی راورسېد. نو د پنحاس انکار وکړو، ویل نه ما خو داسې نه دي ویلي. نو الله رب العالمین دا آیت راولیږو، دا آیت مبارکه نازل شو. نو دا د دې شان نزول. په دې کې بیا یو بل روایت هم دی چې کله دا آیت مبارکه نازل شو چې من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، څوک دی چې الله له به ښایسته قرض ورکړي. نو یهودیانو کې حوی ابن اخطب او فنحاس ابن عزوره دا ویلي وو، وایي ستا رب غریب شوی دی، په دې وجه بندګانو نه قرض غواړي. نو دا آیت الله راولیږو. او نن سبا هم بعضې خلک دا خبره کوي چې جومات خبره ورته وکړي، وایي جومات خو غني دی، جومات غني دی، خو ته خو فقیر یې که نه، ته خو محتاج یې، نو دا ته چې صدقه ورکې نو دا خو ورته ستا ضرورت دی، آخرت کې به ستا په کار راځي، ته دې ته محتاج یې که نه، دنیا کې هم دی الله مال ډېری برکت پکې اچوي. لقد سمع الله، دا کلمات کله د زجر دپاره او کله د غوسې دپاره استعمالیږي، لکه دلته، او کله د شفقت دپاره لکه سوره مجادله کې راځي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نو هلته د شفقت دپاره دي، او دوی ډېره بېادبي وکړه، په دې وجه باندې ورسره الله رب العالمین د قد سره لام هم ذکر کو، دې ته لام تاکید وایي، یقینا خامخا اورېدلې د الله رب العالمین. قول الذین، وینا د هغه کسانو، الله وایي ما د دوی دا خبره واورېده، پرېږدم بیا نه، دوی له به زه سزا ورکوم. د دوی دا خیال دی چې الله زموږ دا خبرې نه اوري. ان الله فقیر. اوس دې ځای کې یو سوال دا راځي چې یهودیان خو اهل کتاب وو، الله یې منو او دا یې منل چې الله غني دی او موږ فقیران یو، دوی ولې دا خبره وکړه چې الله فقیر دی او موږ مالدار یو؟ نو بیا علامه قرطبي رحمه الله د دې جواب کړی دی چې د دوی دا عقیده نه وه، خو دوی صرف دا نور خلک ګډوډ کول، خلکو ته یې داسې یو خبره اچوله چې ذهن کې شک پیدا شي، او هغوی به دا ویل چې دلته استفهام پټ دی، یعنی الله ګنې څه فقیر دی څه چې موږ نه قرض غواړي؟ نه، الله خو فقیر نه دی، محتاجه نه دی. خو بهرحال دا خبره مفسرین وایي کمزورې ده، د یهودیانو نه د دفاع یو صورت اختیاروي، خو دا ډېر بېادبه خلک او بدترین کافرو. دوی د الله رب العالمین او د الله د پیغمبر بیا ډېره بېادبي کول، او د الله دشمنان دي، د الله د پیغمبر دشمنان دي، د الله د پیغمبر د قتل سازش یې کړی دی. نو دا څخه خلک خو نه دي، او دا دومره دغه خلکو تعصب والا او زدیان چې دوی به دا خبره هم کوله چې ما انزل الله علی بشر من شی، الله په خپل پیغمبر باندې هیڅ نه دي نازل کړي. فقیر، ان الله فقیر،
ډېر خلک داسي چې هغوی په خوله باندې نه وای خو هغه عمل داسې کوي دا مونځ او زکات او دا څیزونه چې ګنې ته به وایې چې ګنې الله رب العالمین دې ته محتاجه دی حالانکه د الله رب العالمین حاجت بندګانو ته نشته سنکتب سین د استقبال قریب دپاره دی زر دی چې الله وایي وبلي کړو ځکه چې ملائک د ده د خولې سره سمدس ناسي لیکل کوي او یاسین د تاکید دپاره دی د دوی دا څومره اقوالو په ضد او عناد باندې بنا و ځکه الله رب العالمین تحقیقي جواب ورنکو بلکې په طریقه د زجر او تخویب باندې الله رب العالمین جواب ورکو وقتلهم الانبیاء اوس دا دی چې د دوی مشرانو انبیا وجلي خو دا خلک هم په هغې باندې راضي و خوشحاله و نو الله دوی ته نسبت وکړو چې دوی انبیا وجني نو د وجل د دوی انبیاو لره د امام شعبی رحمه الله په مجلس کې یو سړي د عثمان رضی الله عنه د قتل صفت وکړو چې ښه کار شوی دی چې دی وجلی شوی نو هغه ورته وایي شریک ته فی دمیه تم د هغه په قتل او د هغه په وینه کې شریک شوي د قاتلانو سره شو ونقول ذوقوا عذاب الحریق نو دا به ورته د مرګ په وخت کې کیږي او یا به ورته د حشر په ورځ یا په دواړو کې ذوقو ذوق سکل دا په محسوساتو کې استعمالیږي نو د دې کې اشاره ده چې دغه عذاب درد به دوی باندې د محسوس په شاني او ذوق لفظ ولا استعمال کړی دی چې دوی انبیاو ته هم دغه شانتې تکلیفونه ورکړي و هغوی سکلي و د دوی د لاسونو نسې تکلیفونه یې ورکړي نو الله رب العالمین ولا دا الفاظ د دوی دپاره هم راوړه او حریق په معنا د محرق باندې دی یعنی سوځونکی او دا هغه سوځول دي چې غوښه پوستکی او ډوکې هېڅ نه پرېږدي هر یو شی سوځوي او پای باندې اور لګي او حریق هغه اور ته هم وایي چې هغه لمبې وایي ذلک بما قدمت ایدیکم الله وایي دا عذاب بما په سبب د هغه عمل قدمت چې مخکې لیږلی ایدیکم نو ګوره کارونه په لاسونو باندې کیږي نو په دې محاورو کې نسبت بیا د یو کار هغه لاس ته کیږي په خپل لاس دی کړی دی دا خلک وایي که نه او مراد د دې نه نفسونه دي بما قدمت ایدیکم معنا چې مخکې لیږلي دي نفسونو ستاسو بما قدمت انفسکم بما قدمت انفسکم چې مخکې لیږلي نفسونو ستاسو وان الله د دې نه مخکې وایي فعل چې دی نو هغه پټ دی واعلم ان الله په دې خبره باندې پوه شه چې الله رب العالمین ګوره ظلم نه کوي او یا د عطف دی په ما قدمت باندې او د با سببیه د لاندې دی یعنی د عذاب دوه سببه دي یو دا چې دوی جرمونه کړي او دویم دا دی چې الله رب العالمین به ورسره عدل کوي د عدل تقاضا دا ده چې دوی ته د ظلم سزا ورکړی شي وان الله لیس بظلام دې ځای کې به یو خبره وکړو ظلام صیغه د مبالغې ده الله ډیر ظلم کوونکی نه دی نو بیا په دې کې دا سوال راځي چې ډیر او لږ نو الله وایي چې ډیر ظلم کوونکی نه دی نو الله خو ډیر او لږ ظلم دواړه نه کوي او دلته صرف د ظلام د ډیر ظلم خبره کړې ده نو الله خو لږ هم نه کوي نو دې ته فاعل ذو کذا وایي په دې عربی کې فاعل ذو کذا فاعل د نسبت لکه تامرون کجوري خرڅون کې چې هغه ته کجورو والا لابنون پیو والا دغه شان عطار بزاز نو ذو تمر ذو لبن او ذو دفق او ذو عطر داسې قسمه نو دلته ذو ظلم مراد دی یعنی الله رب العالمین خاون د ظلم خاون نه دی او ظلم ته منسوب نه دی او ظلام مبالغه راوړي هر نوعی د ظلم ته و اشاره ده او عبید جمع راوړه نو په دې کې ټولو بندګانو ته اشاره ده ټول بندګان پکې مراد دي برحال په دې کې علما نور هم ډېر زیات جوابونه کړي دي او بعضې علماو دا هم ښایسته نکته ویلې ده چې دا ظلام په خپله معنا پرېښودی شي نو دلته به نفي د زیات ظلم مراد شي او بل آیت کې دي چې ان الله لا یظلم مثقال ذرة الله د ذرې برابر هم نه کوي ډېر هم نه کوي لږ هم نه کوي د ظلم خبره بالکل نشته دا خو دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه او وضاحت وشو دوباره لفظي ترجمې ته ګورئ
ولا يحسبن الذين الله ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي په هغه مال باندې چې ورکړی دوی ته الله د خپل فضل نه د خپلې مهربانۍ نه چې دا به غوره د دوی دپاره بلکې دا به عذاب د دوی دپاره سیطوقون زر دی چې غاړه کې به واچولی شي دوی ته هغه مال چې دوی پې بخل کړی په هغې باندې په ورځ د قیامت او خاص د الله دپاره پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکو دي او الله رب العالمین ستاسو په عملونو باندې خبردار دی یقینا اورېدلې و الله رب العالمین وینا د هغه کسانو چې هغوی ویل ان الله فقیر الله محتاج دی و نحنو اغنیا موږ مالدار یو سنکتب الله وایي زر دی چې موږ به ولیکو ما هغه خبره قالو چې دوی کړې و قتلهم الانبیا وجل د دوی پیغمبرانو لره په ناحقه باندې ونقولو موږ به ورته ووایو ذوقوا وڅکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکي ذلک الله وی دا عذاب بما په وجه د هغه عمل قدمت ایدیکم چې مخکې لیږلی لاسونو ستاسو وان الله بېشک الله پاک لیس بظلام للعبید نه دی ظلم کوونکی په بندګانو باندې په دې ځای نننی درس اختتام ته ورسېدو دعا وکئ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ له راک الله د عمل توفیق پرې راکړه نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه زړونه پې الله صفا کړه مشکلات او پریشانونه مو ساته او ګناهونه هم الله معاف کړه زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه پریشانۍ یې ختمې کړه د بیمارونو یې وساته الله زموږ مردګان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه د ذلت او رسوایۍ نه هم پکې وسات او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله